چېرته کې چا چې کوم دی زموږ سره لیبارټري کړله هغه په کلي کې میډیکل سټور کولاو کړی د کاره چلېږي که چېرته کې چا انستیزیا کړله هغه هم راغلی په کلي کې ځان میډیکل سټور کولاو کړی د کاره چلېږي که چېرته کې زموږ سره یو څوک پی ایس ټي استاد دی که چېرته کې زموږ سره په های سکول کې استاد دی هغه هم بادشاه راغلی دی په کلي کې ځان میډیکل سټور کولاو کړی خلکو چې کوم دی باقاعده میډیسن ورکوي باروبار یې تپوس یې څوک نه کوي چېرته نه میډیسن په کم بنیاد باندې ورکوي زموږ د خلکو څه خبره ده زموږ د خلکو دا خبره ده چې زموږ سره په کلي کې چې کومه ډپلوما والا دي زموږ سره په کلي کې چې کومه میډیکل سټورونه والا دي او خو دا خبره چې دا خلک چې کوم دی زموږ سره پروفیشنل کسان لري زیاتره زموږ سره چې کوم دی د ان پروفیشنل خلک دي ځکه که زه دا خبر وکړم پاکستان کې زموږ سره اول ډاکټرز دي د ډاکټرز بس کوم دی زموږ سره بیا نرسنګ سټاف دی چې زموږ سره ویل کوالیفاید سټاف دی په ډاکټرانو پسې دویم نمبر دا شانه کې د هغې نه پس بیا زموږ سره دا ډپلوما والا دي یا دغه میډیکل سټورونه والا دي چې دوی ځان ته یو کار روزګار جوړ کړی دی ګوره په پاکستان کې چې کوم دی ډاکټران خوشي تشي ګرځي هغو ته چې کوم دی جاب نه میلاویږي په پاکستان کې چې کوم دی نرسنګ سټاف ته چې کوم دی هېڅ قسم جاب نه میلاویږي خلک چې کوم دی بهر روان دي خو په کلي کې چې کوم دی میډیکل سټور والا دی د هغې کار چلېږي دا شانه کې په کلي کې که چېرته کې یو چا ډپلوما ده که چېرته کې چا چې کوم دی زموږ سره لیبارټري کړله هغه هم په کلي کې میډیکل سټور کولاو کړی د کاره چلېږي که چېرته کې چا انستیزیا کړله هغه هم راغلی په کلي کې ځان میډیکل سټور کولاو کړی د کاره چلېږي که چېرته کې زموږ سره یو څوک پی ایس ټي استاد دی که چېرته کې زموږ سره په های سکول کې استاد دی هغه هم بادشاه راغلی په کلي کې ځان میډیکل سټور کولاو کړی خلکو چې کوم دی باقاعده میډیسن ورکوي باروبار یې تپوس یې څوک نه کوي چېرته نه میډیسن په کم بنیاد باندې ورکوي ته خو په کلي کې چې کوم دی پی ټي استاد دی ته څنګه یو ډاکټر جوړېدی شي ته په کلي کې ډرنګ ماسټر یې ته څه قسم یو ډاکټر جوړېدی شي ته خو په اکسفورډ استاد یې ته څه قسم ډاکټر جوړېدی شي تا خو بی اے کړی تا خو پرایویټ بی اے کړی تا پرایویټ بی اے کړی ته په کلي کې استاد یې زه منم ته په پرې باندې پوهېږې تا به دا زده کړی چې یاره بېنډال سره پر استعمالېږي هایډرلین سره پر استعمالېږي ډسپلین سره پر استعمالېږي پرواز سره پر استعمالېږي خو ته پرې باندې نه پوهېږې استاد صاحب استاد محترمه ته پرې باندې نه پوهېږې که چېرته کې زه بېنډال چاته ورکوم په کم کنډیشن کې ورکوم که چېرته کې زه چاته پرواز انجکشن لګوم په کم کنډیشن کې لګوم که چېرته کې زه یو چاته سیفلاکزو انجکشن ورکوم په کم لیول کې لګوم د دې زموږ سره سایډ افیکټس څه کېدای شي دې زموږ سره کانټر انډیکیشنز څه قسم کېدای شي که چېرته کې زه یو بیمار دا میډیسن ورکوم او دا بیمار چې کوم دی پریګننسي ولري آیا دغه ماشوم ته دغه ماشوم ته څه مسله جوړېدای شي آیا دغه ماشوم مور ته څه مسله جوړېدای شي ته پرې باندې پوهېږې ته دغه میډیسن په کانټر انډیکیشن باندې پوهېږې چې یو میډیسن دا مونږ په کم ټیم کې ورکولی شو په کم ټیم کې نه شو ورکولی زه تا ته یو ساده مثال درکړم که چېرته کې ته چاته ایسوټیټانان ویټامین ا ګولۍ ورکوې به دلته په پریګننسي کې نه شي ورکولی ته پرې باندې پوهېږې چې دا پریګننسي کې ولې نه شي ورکولی دا زموږ سره ټیراتوجنک ایجنټ دی ته پرې باندې پوهېږې چې کلورمفینیکال ته دا چاته نه شي ورکولی ولې نه شي ورکولی چې زموږ سره پیسنټ کراس کېږي چې زموږ سره ماشوم خرابوي ته پرې باندې پوهېږې چې دا زه ورکوم دا سایډ افیکټس کاز کوي ته پرې استاد صاحب ته پرې باندې نه پوهېږې که ته ډرنګ ماسټر یې که ته فیټ یې که ته شانې کې ته په اکسیډ استاد یې که خپله استاذي کوه بادشاه ته پرې باندې نه پوهېږې دا ستا کار نه دی دا ستا مسلک نه دی ستا فیل نه دی ته پرې باندې پوهېږې ته باقاعده صحیح ډپلوما اخیستې وي تا کلاسونه اخیستې وي تا ټریننګ اخیستی وي ستا ایکسپیرینس وي ستانه خلک مطمئن وي ستانه خلک ښه کېږي بالکل ته خو چې سړی ته ستنو کې 3 میاشتې بیا مټ خوږېږي 3 میاشتې خو بیا ټوټه ډال کوي سړی په ګاډي کې هم نشي کېناستی سړی په کټ کې هم نشي کېناستی ستا انجکشن خو داسې قسم انجکشن وي ته خو پرې باندې نه پوهېږې چې زموږ سره انجکشن په کم مسلز کې کولي که زه چېرته کې په ټوټه کې انجکشن کوم په کم مسل کې به کوم اول مال څه پکار اول مال الکول پیډ پکار زه به اول غذا پاکوم چې چېرته کې زما سره پرې کې وایرس داسې جراثیم موجود نه وي زما سره باډي ته انټر نشي مال الکول پیډ پکار ته ما دا وایي په کلي کې یو ډاکټر الکول پیډ پیژني یو ډاکټر چې الکول پیډ استعمالوي یو ډاکټر چې سپیډ راخلي چې یاره زه صفا کوم چې یاره د انسان ته زه انجکشن کوم چېرته کې وایرس بیکټیریا راشنه کې نو سفید وجود وي چې نه باډي ته انټر نشي ته په یو سرنج باندې دوه انجکشن یې کې استاد صاحب ته په یو سرنج باندې دوه انجکشن یې کې ته پرې باندې پوهېږې چې که چېرته کې زه چاته په یو سرنج باندې انجکشن وکړم دغه سرنج باندې ته زه بل چاته انجکشن وکړم د دې نه چې کوم زموږ سره یو قسم بیماریانې خورېږي ته پرې باندې نه پوهېږې استاد صاحب ته په HIV باندې نه پوهېږې ته پرې باندې نه پوهېږې که چېرته کې زه انسان ته سرنج باندې انجکشن وکړم او زه پرې باندې بیا بل کس انجکشن وکړم دا څه مسله کوي